أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء پنځم سپارہ آیات نمبر 29 دینه مخکې د لفظي ترجمه به وکړو بیگانه یرید الله پاک غواړي لیبینا چې بیان کړي لکم تاسو ته خپل دین ويهديكم او اخی تاسو ته سنن لارې الذين دها کسانو من قبلكم جستاسو مخکیو ويتوب او چې رحم وکړي علیکم پتاسو باندې والله الله تعالی علیم فوه دی حکیم خاوند حکمت دی والله الله تعالی یرید غواړي ایتوبا چې رحم وکړي علیکم پتاسو باندې ويريد الذين او غواړي ها کسان یتبعون الشهوات چې هغه تابعداري کوي د شهوتونو ان تمیلو چې تاسو واړوي د حق نه میلن عظیما په اړولو لوی سره یرید الله غواړي ان يخفف جسبکی عنکم استاسنا وخلق عنکم استاسنا بوج ان يخفف جسبکی عنکم استاسنا بوج وخلق الانسان ضعيفا او انسان پیدا کړل شوی د ډیر کمزوري یا ایها الذين امنوا ای ایمان والو لا تاكلوا تاسو مخری اموالکم خپل مالونه بینکم خپل مینس کې د دینه مخ کې تیر شو چې په نفس کې د الله د حکم نه بغیر تصرف دا نشي کول دا کول حرام دي ان دی یوې خزي په نفس کې چې تر څو پورې د الله حکم دی پکې نه دی کړی او نکاح نه دی تړلی نو ته د یوې خزي په نفس کې تصرف نشي کول دا غي په نفس کې په خپل باندې تصرف نشي کول او چې کله د الله حکم او شی او نکاح پکې او تړلی شي نو بیا ته تصرف کول شي ستا خزه ده اوس دلته کې نو مه ته د چا په نفس کې بغیر د الله د حکم نه تصرف نشي کولی او دلته کې وی چې چا په مال کې د الله د حکم نه بغیر تصرف نشي کولی دلته الله فرمای یا ایها الذين امنوا ای ایمان والو لا تاكلوا تاسو مخری اموالکم خپل مالونه بینکم خپل مینس کې بالباطل په باطل طریقه باطل لفظ عام دی هر قسم باطله طریقه چې په هغه باندې مال خوراک دا حرام دي چا نه غلا کول دا حرام دي چا باندې ډاکه کول دا حرام دي چا نه رشوت اغستل دا حرام دي سود څومره ناجیز کاروبارونه چې دي دا ټول په باطل کې راځي دا ټول حرام دي یو بل مالونه تاسو په باطل سره مخوره بلکې په حق سره خوري یا ایها الذين امنوا ای ایمان والو لا تاكلوا تاسو مخری اموالکم خپل مالونه بینکم خپل مینس کې بالباطل په باطل طریقه باندې په غلطه طریقه باندې د یو بل مالونه مخری الا مگر ان تكون دا چوي تجارت عن تراض منکم پر زامن دیسا هو د یو بل مالونه په باطل طریقه باندې مخری خو په تجارت سره مالونه خوړل شي تجارت نه یوازې تجارت مراد نه دی هر یو جایز کاروبار هغه تجارت ته کو صناعت ته کو زراعت ته دا ټول چې کوم دی جایز دي تجارت یوازې مراد نه دی البته تجارت دا غوره پیشه ده بهترینه پیشه ده بهترین مال د تجارت ټولو نه بهترین مال دا د مال غنیمت دی بیا ورپسې تجارت بهترین نبی علیه الصلاۃ والسلام تاجر بارے کې ډیر فضایل بیان کړل نبی علیہ السلام فرمای چې التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء هغه تاجر چې هغه رښتونی وي نبی علیہ السلام فرمای دیو په ورځ د قیامت د نبیانو د صدیقینو او د شهدا سره دي سره د حشر کیږي خو په شرط د چې دروغ هم نه وي
دوکه هم نه کوي قسمونه هم نه خوري او په د په کمسیس خرڅي نو پای کې چې کم غي بیا غم بل تخای نو داسې تاجر چې دا رښتونی وي نبی علیه السلام فرمایي دی به د نبیانو د صدیقینو د شهداو سره بل حدیث پاک کې نبی علیه السلام فرمایي چې التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامت نبی علیه السلام فرمایي چې رښتونی تاجر تجارت کوونکی رښتونی دیو په ورځ د قیامت ته الله د عرش ته سوري د لاندې دا بهترینه پیشه ده خو په شرط ته دی چې د دې کوم اصول او ضوابط دي په هغې باندې انسان عمل وکړي چې تجارت علم هو سره کم سے کم وي که نه زموږ تاجران هو تش قسمونه خوري نو الله فرمایي چې الا ان تکونه دا چې وي تجارتا په باطله طریقې مه خورئ الا ان تکونه دا چې وي تجارتا تجارت عن تراض پر رضامندۍ سره منکم ستاسو په منځ کې رضامندي پکې شرط ته بعضې خلک داسې وکړي چې څه شیز اخلي هغه دوی په 100 روپۍ واخله دوی په لس کم سل باندې هغه وي په 100 دوی په لس کم سل دی د لس کم سل ورتاوي کې سیز ترې راواخلي رضامندي پکې رانغله دا سیز داسې دی لکه څنګه چې عام د چا نه د غلا وکړه دا حرام دی ځکه د هغه رضامندي نشته هغه وي په 100 واله ته وي په لس کم سل ته د شیر او چت کې پیسې ورته لاړه کې دلته وي عن تراض منکم پر رضامندۍ سره ستاسو په منځ کې چې ستاسو د دواړو په منځ کې رضامندي بائع او مشتري خرڅونکي اغستونکي دواړه رضا وي نو دغه تجارت جایز دی حلال دی او چې دواړو کې یو ناجایز رضا نه وي بائع یا مشتري د دواړو کې یو خفه وي یو کس دومره مجبوره کې دا مینتونه ګیره او دغه ولا نیسي هغه نه غواړي خو ته مجبوره کې تعالی غسیس په کم قیمت باندې درکړي نو دا ناجایز دا حلال مال نه دا حرام دی زموږ تاجران داسې چل کوي سیز واخلي او بس سړي پورې نښتي هغه ویل که دې کې به تاوان دی وي خیر زما دپاره تاوان وکړه که نه لکه هغه تجارت ته څه لپاره نو دا طریقې ورسره چې کوم دی دا ورسره قید دی چې عن تراض منکم په رضامندۍ سره منکم ستاسو په منځ کې چې دا تجارت ستاسو دواړو په منځ کې په رضامندۍ سره وي ولا تقتلوا او تاسو مه قتلوئ انفسکم خپل ځانونه مه قتلوئ څه مطلب نو عام مفسرین وایي چې خودکشي ته هم مراد ده چې تاسو په خپل ځان مه هلاکوئ ځکه ستاسو دا ځان چې کوم دی دا ستاسو امانت دی دا ستا خپل ذاتي نه دی دا الله امانت دی او دا الله زموږ مالونه جانونه الله د جنت په بدله کې اغوستي دا الله راکړي دی بیا رانه اغوستي د جنت په بدله کې نو دا ستا خپل ځان نه دی چې ته په خپل ځان باندې چاړه کېدې ځان باندې تماچه کېدې ځان باندې ټوپک کېدې ځان مړه کړي دا ستا نه د الله امانت دی ته خپل ځان کې په خپله باندې هم تصرف نشي کولی د الله د منشا نه بغیر تاسو خپل ځانونه مه قتلوئ او دویم مطلب ته دا هم دی چې یو بل مه قتلوئ یو مسلمان د بل مسلمان رور دی نو پر حق سره مسلمان هم نه قتلوئ او دریم مطلب دا دی چې خپل بچیان هم مه قتلوئ د ولږې د یارې نه مخکې زمانه کې به خلکو خپل بچیان هم قتلوئ نو بچیان هم مه قتلوئ ولا تقتلوا تاسو مه قتلوئ انفسکم خپل ځانونه ان الله بشک الله تعالی کان دی بكم پتا سو باندې رحیمه مهربان او من يفعل ذلك او سوق چې وکي ذلك داسې کار عدوانا په سرکشۍ سره وظلما او په ظلم سره عدوان هغه حق تلفی ته ویلی شي چې هغه د مخلوق حق تلفی وي یعنی عدوان هغه حق ضایع کولو ته ویلی شي چې هغه څوک د الله حق ضایع کوي د بنده حق ضایع کوي عدوان هغه ظلم او هغه حق تلفی ته ویلی شي حق ماتولو ته حق خوړلو ته چې هغه د بنده حقوق العباد چې ته مونږ وایو او ظلم هغه حق ماتولو ته ویلی شي چې د الله حق مات کړي چې کوم سړی پردې مال په ناحقه طریقه باندې خوري دی د بنده حق ماتي د بنده حق وي او د الله چې کوم دی حق ضایع کوي نو دواړه حقونه دی ضایع کوي نو عدوانا په سرکشۍ سره و ظلما او په ظلم سره فصوب زرد نسلیه چې مونږ به داخل کو نارن ورته چې څوک داسې کار وکړي عدوانا په سرکشۍ سره و ظلما او په ظلم سره فسوف نسلیه نارا نو زرد چې مونږ به داخل کو دی ورته وکانه ذلک او دې دا کار علی الله په الله باندې یسیره آسان ہمارا ملا خراب ډېر تفصیل وکړي شو کولی سي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو لا تاکلوا تاسو مخری اموالکم خپل مالونه بینکم بخپل مینس کې بالباطل په باطله طریقې سره الا مگر ان تكون دا چې وی تجارت عن تراض پر زامندې سره منکم تاسو په مینس کې
ولا تقتلوا تاسو مقتلوا انفسکم خپل ځانونه ان الله بشک الله تعالی کان دی بكم پتا سو باندې رحیم مهربان ومن يفعل او سوق شي او کی ذلک دا سکار عدوانا بصر کشی سرا و ظلما او بظلم سرا فسوف نسلیه نزرد چې بون بداخل کو هغه لرا نار ورتا وکانا ذالک او دی دا کار علی الله په الله باندې یسیر آسان د ورته داخله ول په الله باندې آسان یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو لا تاکلوا تاسو مخری اموالکم خپل مالونه بینکم بخپل مینس کې بالباطل په باطل طریقې سره الا مگر ان تكون دا چې وی تجارت عن تراض په زامندې سره منکم تاسو په مینس کې ولا تقتلوا تاسو مقتلوا انفسکم خپل ځانونه ان الله بشک الله تعالی کان دی بكم پتا سو باندې رحیم مهربان ومن يفعل او سوق شي او کی ذلک دا سکار عدوانا بسر کشی سرا و ظلم او بظلم سرا فسوف نسلیه نارا نزرد مون بدی ورته داخل کو فسوف نزرد نسلیه چې مون بداخل کو دلرا نارن ورته وکانه دی ذلک دا کار علی الله په الله باندې یسیر آسان سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك